صلوات و سلام فرمای مؤمن مسلمان باندې الله رب العزت په دنیا کې ډېر زیات مشکلات راولي. دا مشکلات چې په دې بنده باندې راځي، په دې مسلمان په دې مؤمن باندې دا مختلف قسم دغه رنګې سختیانې، دغه رنګې بیماریانې، دا مبتلای ده. ولې؟ د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا اراد الله بعبده خيرا، چې کله الله رب العزت یو بنده ته د خیر اراده وکړي نو عجل له العقوبة فی الدنیا، الله رب العزت په دنیا کې مصیبتونه او مصائب دا راولي. او کله چې الله رب العزت یو بنده ته په قهر شي، یو مؤمن ته، یو مسلمان ته، یو بنده ته په غضب باندې شي، الله رب العزت هغه عقوبات، سختیانې، دغه رنګې هر څه محفوظ ساتي. نو په دنیا کې به دې باندې سختي نه راځي، په دنیا کې دا مزې کوي چې کله د قیامت راشي الله رب العزت بیا راونیسي. دې وجې نه مؤمن باندې چې کله دغه رنګې تکالیف راشي نو دې سره د ګناهونه معاف کېږي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله دا بنده مسلمان دنه په دنیا کې ډېر ګناهونه کېږي، ځکه دا غټه زندګي ده، نو ډېر ګناهونه دنه کېږي چې کله د قریب الموت شي نو خامخا دی په بیماری کې مبتلا شي، یو بیماری په الله رب العزت راولي، دا په بیماری کې مبتلا شي نو په هغه لږ لږ ګناهونه دا په بیماری باندې ورځي. بیا چې کله دی په قبر کې کېغوستلی شي، څومره ګناهونه چې باقي پاتې دي نو هغه ګناهونه دا په قبر کې ته عذاب میلاویږي، نو په هغه باندې هغه معاف شي. چې کله د قیامت ورځ شي او دی الله رب العزت مخې له ورځي نو ډېر مؤمنان به داسي چې دا به مړی ډېر به ګناهګاري، چې کله دی مړ کېږي د به دومره ګناهونه به کوي چې ځمکه او اسمان به دې ډکي، خو چې کله د قیامت ورځ شي او الله ته مخامخ شي صفا صاف سوتره به مخامخ شي الله ته. دا ولې الله رب العزت د خپل بنده سره، خصوصي د مؤمن سره د اویو میندو نه سیوا مینه کوي چې ځان له سزا در کوم، ځان له دغه رنګې په قبر کې له سزا در کوم، لیکن چې کله د قوم مخې ته د تمام دنیا مسلمانان کفار ټول به ولاړي هغوی مخې ته نه شرموم. نو الله رب العزت چې کله په انسان باندې دا تکالیف راولي نو ګناهونه دې معاف کېږي. ځکه حدیث کې راځي اذا اراد الله بعبده، کله چې الله رب العزت د اراده وکړي خپل بنده ته خیرا د خیر عجل له العقوبة فی الدنیا، الله رب العزت په دنیا کې به د باندې مصیبتونه راولي. او دغه رنګې و اذا اراد الله، چې کله الله رب العزت اراده وکړي بعبده خپل بنده ته الشر د تکالیفو، دغه رنګې د شر، دغه رنګې د غضب، چې کله ته الله رب العزت په قبر شي، دغه رنګې په قهر باندې شي، امسک عنه، نو الله رب العزت دا بنده وساتي، د سنې وساتي بې ذنبه د ګناهونو نه، حتی یوافی به یوم القیامه، چې دی الله رب العزت سره د قیامت پر ورځ باندې ملاقات شي. چې کله د الله سره ملاقات شي نو دغه ګناهونه په دنیا کې ګناهونه کړي خو تکالیف پې نه راغلي، مصیبتونه پې نه راغلي، نو الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې بیا راونیسي. ډېر وجناک کفارو تاسو وګورئ دوی دومره په دنیا کې هر قسم فیسیلیټیز، سهولیات، دغه نومې قسم شي هغوی ته دا مهیا دی او اویلیبل دی. دا ولې؟ ځکه چې په دنیا کې الله رب العزت دیو چې کومې ښېګړې کوي هغه نعمتونه له او ارسل الله په دلته په دنیا کې ورکوي، نو دومره تکالیف پې نه راځي. مؤمن بنده چې کله دا پیدا شي او دا ایمان راوړي او دا بالغ شي، په دې تاسو وګورئ خامخا تکالیف پې شروع کېږي، خامخا دا په مصیبتونو کې مخته. دا ولې؟ الله رب العزت ګناهونه رجوي، الله رب العزت یې صفا کوي.